بسم الله الرحمن الرحيم. باب المتيمم هل ينفخ فيهما یا باب المتيمم هل ينفخ فيهما. باب المتيمم هل ينفخ فيهما. متیمم هغه چاته وایي چې هغه تیمم کوي. متوضی هغه چاته وایي چې هغه اودس کوي. یو سړی متیممی تیمم کوي نو آیا هل ينفخ فیهما. نفخ، نفس، تفل، درې قسم الفاظ راځي چې هل ينفخ فیهما غیله و پوکې ورګي که بنور کوي. ښکاره ده فطري مسله ده. خاورنا صفائی حاصلې لکه بالفرض لاس د په خاورو ککړ کړي دي او پوهېږي چې دا خاور زما په مخ لګي اوس پوکې دی ورګي او که نه د دغې خطره نه وي پوکې دی نه ورګي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب. فرمائی چې یو سړی سیدنا عمر بن خطاب لراغه هغه نه تپوس کوي. فقال نوی ویل انی اجنبت فلم اصب الماء. ز جنب شویم فلم اصب الماء اوبو ته نشم رسېدی یعنی اوبه نشته نو څه به کوم. دا حدیث چې مونږه د صحیح مسلم وګورو هغه لږ زیات واضح. صحیح مسلم کې دا حدیث 368 شقیق وی چې كنت جالسا مع عبد الله و ابي موسى شقیقنا دا دغه روایت کوم چې مونږ وایو ان رجلا اتى عمر فقال اجني اني اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلي. دا اضافه دغلته کې نشته دی په صحیح بخاری کې نشته. تپوس دیږي چې انی اجنبت فلم اصب الماء او دلته کې د صحیح مسلم روایت دی چې ان رجلا اتى عمر فقال انی اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلي. د سیدنا عمر بن خطاب فتوا دارا چې کله اوبه نه او سړی ته لامبلو ضرورت شي نو دیوا منځ نه کوي یعنی تیمم به نه وي د مانځه لپاره. دا د سیدنا عمر هم فتوا ده او دا د سیدنا عبدالله بن مسعود هم فتوا ده. دا څیزونه سړي مخې له راشي نه انسان کې سوچ بچار پیدا شي او دا تونک خویي که نه چې هر ځای کې بس ټاپې لګي دا کافر دی دا کافر دی دا کافر دی دا کافر دی. دې نه سړی بېغمه شي. اجتهادي امورو کې نه کفر یا نه پکې بدعت دی. اجتهادي امورو کې کفر او بدعت نه وي. سړی د دلیل وزن ته ګوري او د هغې مطابق یو رایه قایموي. نو کله به حق یو سره وي کله به بل سره وي کله به بل سره وي. نو لہذا ته به دلیل پسې دی. دلیل چې چا مضبوط هغه رایه به واخلې چا چې کمزوري به پرېږدي. خو چې کله هغه تقلید کوم چې موږ شروع کړی چې د یو امام نه به نه وځي نو به بیا ناست نو دا عجیب و غریب اصول جوړ کړي. که چا اصول جوړ کول د هغې مقصد دا و چې خلق دا د اسانتیا د آسانۍ بنیاد ونه ګرځوي چې کوم آسان چیز د امام مالک مذهب کې دی راواخله که سختی دی پرېږده او کم سہولت چې د امام شافعي مسلک کې دی راواخله او پرېږده او کم سہولت چې د بل امام مسلک کې دی او کم د بل مسلک کې دی. تو دې سیز ته هغوی بدویل
زمونږ دا حالت دا غلط دی، موږ خو دلیل پسې ګرځو. کوم چې فقها بدوي هغه چاته وایي چې هغه سهولتونه تلاش کوي، چې کم ځای کې ماته نرمي ملاویږي. لکه زمونږ د زمانې د اهل حدیثو په شان دي چې ته 2 رکعات وتر نه کړل او نه 15 وکړو، بس یو باندې بسر ماته دا یو خو په یو کې شامل دی، دا یو په 15 کې مشته، دا یو په 3 کې مشته، خو 3 په یو کې نه. دا سهولتونه تلاش کولی، دا غلطه خبره دا په حدیث عمل نه دی. دا صرف داری چې د ځان ته آسان شی وګوري، دا غلط انداز. البته دلیل پسې چې سړی لړ شي بیا خبره څه نشته. سیدنا عمر رائے دا دلته کې حافظ ابن حجر هم دا لیکلي دي چې دوم دا صحیح مسلم حدیث لیکل دی چې قال لا تصلی زاد السراج، مسند سراج کې محدث ته سراج هغه وایي چې حتی تجد الماء، اور اس امام نسائی روایت پیش کوم چې پای کې تر میاشت پورم کې بل فرض سره او بنمومي او دته د لامبل ضرورت ده، نو بیا مسله بدل را دی به تیمم نه کوي. یعنی په وخت کې دا سره له مخاطب د اقیم الصلات دی نه، دا مطلب شو. دا رائے د چا ده؟ هذا مذهب مشهور عن عمر ووافقه عليه عبد الله بن مسعود. صحابه کرامو کې دا 2 صحابه رائے ده، دا اجتهاد ده. د اجتهاد سره زموږ سره موافقت نشته، خو دې ته بدعت هم نشي ویلی. صحابه اجتهاد ته بدعت نشي ویلی. صحابه خو پرې ده چې درستو مجتهد اجتهاد هم ته بدعت نشي ویلی. اجتهاد اجتهادي دا جداوی چې هغه ته څه غلطي ولګي څه خطا ولګي هغه اټمر کې دا مچانو تخته، دا جدائی چې څه خطا وشي او دا هغې د وجې نه اجتهادي غلطي راشي. لیکن هغې غلطۍ باندې تاسو ته معلومه ده چې الله مجتهد لا اجر ورکوي. دې ته نه کوم علمي وایي. که د امام ابو حنیفه رحمه الله اجتهاد چېرته خطا شي نو خلک شروع شي چې دا د 18 حدیثونو عالم و او دا قلیل بضاعتو په حدیث کې، دا سب بیکاره خلق دی. دا علمي انداز نه دی چې کله یو سړي ته 18 حدیثونه یاد دي، دا هغه دومره عظیم فقه کوم نه جوړ شو، دا دومره غټه فقه چې په هغې باندې د امت مسلمه 3 حصه خلک روان دي، 1/3 خلک په یې بسې روان دي. دا فقه کوم نه جوړ شو. یو سړی چې قلیل بضاعت په حدیث کې، دا هغه فقه دومره نو مشهورېږي، دا ګپ نه لګول بغیر. دا ماز اختلاف برای اختلافي. دلته کې امام مسلم دا حدیث چې ذکر کی نه پائے کہ لا تصلی لفظ صحیح ده. فقال عمار اما تذکروا، دا حدیث دا صحیح مسلم و نه حدیث لبرش. سیدنا عمر نه خبر یې رشوي ده، یا د فتوی د غلطۍ بنیاد څه شی دی؟ خبره یې ریدل. کله چې نه خبر یې رشي، هر چا نه خبر یې ریږي، خو ائمه نه خبره نه یریږي. یعنی هیڅ امام نه خبره نه یریږي. دلته کې خلکو عجیبه کار دی، کوم چې مقلدین دي د خپل امام پیغمبر ښکاري، بلکې پیغمبر نم پورته دی، ځکه چې د قرآن تصریح ده چې لقد عهدنا الى آدم فنسیه ولم نجد له عزما. مونږ آدم ته یو حکم کړو، خو د هغه نه هېر شوی. آدم نه خطا راځي، خو د امام نه خطا نه راځي. عجیب عجیب ذهنیتونه یې ده. هر شی چې سړی په خپل ځای باندې ساتي، هېڅ مسله نه جوړېږي. خو څنګه حدیث کې چې راځي که چې لا تطروني، ما د خپلې مرتبې نه مو اوچته وی، څنګه چې خلکو عیسی ابن مریم د خپلې مرتبې نه اوچت کړ. نو موږ ائمو سره هغه سلوک کړی، حقیقتا مو کړی. نن د یو امام رایې ته واخله، تا ته به خلک څه وایي؟ که نن رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې وکړي نو زه به نه کوم. دا وایي خلک، مونږ اورېدلي، مناظرو کې اورېدلي، بحثونو کې مو اورېدلي. هغه یادوي ورته چې یا امیر المؤمنین، ستاسو نه هېر دي ما تذکرو اذ انا وانت فی سریة فاجنبنا. ستا نه هېر دي چې کله مونږ یو سریه کې وو. سریه تاسو ته وایي پیغمبر پکې نه وي، او دې حدیث کې ورته تصریح ده چې پیغمبر شته راغلی.
دا بس یو غلطی چرته مشرو کی کنه بس بیا نور ټول شیخ القرآن خبره چې په ځنګل کې یو میلو आवाज وکړي کنه او کینو نور بس سوچ نه کوي او کوي لکه سریه دی ته نه سریه خو د سر نه ده چاپمار جنگ ته سریه وای کې پیغمبر یو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کشته پکې او کنيشته خو چاپمار جنگ دی خفیه جنگ دی هغه ته سریه وای عام ته غزا وای ګوریله جنگ ته کوم دی هغه ته سریه وای تعریف نه غره ته غزا وای فی سریه فاجنبنا مونږ جنوب شو فلم نجد مان مونږ وبونه مونته نو فاما انت فلم تصلي تایزه مونږ تامونږ واما انا ذچوم فتمعقت في التراب نو ماره کړه خر پشان او هغه مر تمر راوته ده بعض الفاظ کې تمر راوته ده دکې تمعقت دا خر هغه ته وي څنګه چې خر غړي پوښي ورغړې وصليت او موږ مې وکړه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بیا پیغمبر ته معلومه نو سریه کې پیغمبر وی دا تعریف غلط ہے چې سریه کې پیغمبر نه نو اگر ته ویل چې انما کان یکفیک ان تضربا بيدیک الارض تعالی دا کافی وا چې تا خپل لاسونو باندې زمکه وهلې وي او بیا دې پای کې پوکې کړې وي بیا دې مسکړې پای باندې خپل مخ وکفیکا او خپل ورغوي د صحیحینو په حدیث کې کفین نه کف هغه ځای ته وایي کوم چې تر رسغ پورې دی دا پورې دا کف دی صحیحینو په حدیث کې مرفق نشته ده نه پکې ذراع شته نصف نه پکې عضد شته دې ځای پورې دا زمونږ دا کف دی دې ځای ته رسغ وایي دې ځای نه دې ځای پورې دا مرفق دی او دې ته ذراع دا مرفق دی دې ته ذراع وایي او دې ځای نواله تر دې ځای پورې دا عضد دی او د دې لاندې چې کوم ځای ته ابت وایي دې ته وایي ابت دا حدیث اول وایي نو خبره فقال عمر اتق الله يا عمار عمر ورته وایي عمار دا الله نو یریږي دا خبره یې ده مړه الله ته وګوره سړی بل دې خدای ته وګوره دا کلی شي دا تکذیب نه ده آپ ویلو کوشش کی نا ورته چې ان شئت لم احدث به که خامخا ستا شکی نو تا ته دا بیانوم نه بیا نو قال حکم فلان فلان اخر کې سوې بیا فقال عمر نوليك ما توليت ته چې کوم خوا اوړې نه ستا چې کوم رائے دا نو دې رائے ته مونږ ته پریدو ینه ته دا وې چې یو سړی ته د لامبلو ضرورت شته او دې وبنمومي یا بیمار دی نو دې تیمم کی نو مونږ تاسو ته رائے ته پریدو خدا به عمل نکوم ستا په خیال چې دا صحابي د هغه په مقابله کې دی هغه ته دروغجن وایي کله دا هغه ذهن کې څه دې تحفظات وایي تحفظات دي په دې حدیث باندې یعنی صراحتاً صحابي هغه ته حدیث بیانوي چې هم داسې شیو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړو لیکن دا غي باوجود د سیدنا عمر فتوا دا غي خلاف او دا مثال دی کم چې اعلام الموقعین کې حافظ ابن قیم ذکر کړی چې کله ویل وی خلق د صحیح حدیث خلاف وږي خدا غي وجه د حدیث مخالفت نه هغه تحفظات دي کم چې هغه په ذهن کې دي عمر رضی الله عنه بارے کې څه خیال دی چې حدیث مخالف دی تو کدارنګ یو چیز بظاهر تا ته امام ابو حنیفه ښکاری دا صحیح هغه واځه کې انکار کوي چې تعبیر دی دا علم خبرې نه دی دا جاهلانو خبرې دلته سوې مونږ ته قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال اني اجنبت فلم اصب الماء یو سره راغله عمر بن الخطاب لا هغه ته ویل چې زه جنوب شوم او ما ته وبو ته نشم رسیدای فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب جمله هتا دا مال ته کې ویل امام بخاری ته چې کوم سند باندې حدیث ویل شوی دی نو پای کې دا جمله نشته خو صحیح مسلم کې ثابت دي
نو عمار بن یاسر دا خبر ورته وکړي بیا چې اما تذکروا انا كنا فی سفر انا وانت زو ته په یو سفر کې فاما انت فلم تصلي تامنځ نکو واما انا ذچم فتمعت فصليت نما ورغلیدم منځ مې وکړو فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم نما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې ذکر وکړو ناغه څه چلو کو هغه فرمایل کان یکفی کہا کذا تعالی داس کول کافی څنګه نو صحابي خپل تفسیر په خپل لګي دا رست راوی خبره نه او دې خبره کې ځکه وزن دی چې اصل تیمم دارې چې سړی کفین او مخ پزما سکی اصل تیمم دکره او دا غیر دلیل چې کوم دی حافظ ابن حجر دا لیکل دی چې کلا سیدنا عمار بن یاسر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبره تفصیل په خپل کوي راوی هغه دی نو راوی بخپوي او کنه رستنه سره بخپوي نو دا خبره مضبوطی چې اصل تیمم څه شه دی هغه کفین او مخ راګیرول لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نصف ذراع پورې راغله دی نه ساق پورې راغله مرفق پورې راغله دی نه عضد پورې راغله او نه ابط پورې راغله دا تفصیل زه پدې کوم چې په احادیثو کې دا ټول څه ناراضي نصف ذراع هم راځي مرفق هم راځي عضد هم راځي او ابط هم راځي خو هغه صحابه کرام خپل عملونه دي ثبوت ستره لیکن هغه ته آثار وې د صحابه کرام ته صحابه کرام او اجتهاد ولې هغه ته شاید دا حدیث نه رسیدل ته سیدنا عمار بن یاسر حدیث شاید هغه ته نه رسیدل ورنه هغه وزګارو چې د حدیث په موجودګۍ کې اجتهاد کوي د امام ونیفم دا اصول دی یو ځای کې حدیث موجود دی اگر چې ضعیف دی ادرای نه بهتر دی اس رائے او لفظ دے گا نا اہل الرائے براشی خلق بون خلیف دا جی بس رائے پیش کری تفسیر در رائے سمانا تفسیر در رائے خدا مطلب نہیں کہ رائے مطابق پیش کر تفسیر کر رائے اصل کی اصطلاح د محدثینوں کے اجتہاد تو قیاس تو اہل الرائے منے اہل القیاس دو قسم خلق دے یو آغا دی چی اغیتا اہل ظاہر ہوئے آغا دے عامو علیدی سنم تیز دی لکہ ابن حزم وغیرہ داود ظاہری اغی بالکل قیاس نبی قائل دا زمونگ دا زمانے علیدی سارا قیاس قائل دی اگر چی دیا سے درو ہوئی چاول منقا سے ابلیس اور دیا سے ہوئی دی بخلق قیاس کان یکفی کہا کذا فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض رسول اللہ علیہ وسلم رو بغول خپل کفین زمکلا وی قتل نخوری بور پوری وی ونفخ فخفیہما او پائے کی پوکی ہوکر نفخ آگئی چاگا بزاق تنزدی خدا غی نکنی بزاق تکانو دوئی بزاق تکانو دوئی او نفخ آگے نہ کہ ٹوٹے ہوندے ہوگی اور تفل داسی چی پائے کہ امکان داوی چی دکانی پگی لڑش لاڑے پگی لڑش ونفخ فیہما پائے کی پگے ہوگو ثم مسح بہما وجہہو وکفیہ ترتیب علمے کل بدل کرے تب اخبر عقل شریف زان سرکی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکل دی مسح بہما وجہہو اول خپل مخ پاغه مسا کړل او هغه نرستو وکفیه خپل لاسو سپاتو لګیدا چې گزارې اور کړل دا تفسیر زو کوي صحابي کوي صحابي چې شمدید گواه دی چې فضرب النبي صلی الله علیه وسلم بکفیه لړ صحابي خبر ده نه امام بخاری خبره مسلمان کار سره لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
البتہ که په دې باب کې روایتونه مختلف دي نو د هغې تطبیق چل ورته ښیو لیونی کېږي مړه او دا به نه وایي چې دا غلط کړي دا غلط کړي د هغې لپاره طریقه ده خیر نه ورته چې کومې طریقې باندې تطبیق په روایاتو کې راځي هغه بحثونه علماء دیوبند کې خو ګوري نه خلک شان ورشاه کشمیری رحم الله ښه بهترین بحث دلته کړی ابن حجر اسقلانی ښه بهترین بحث کړی ابن منذر دې باب کې د ټول نه ښه بحث کړی الاوسط کې ابن منذر یو خبره کوي هغه دا دیکھیے اختلاف سے کم دے ذکر و صفت تیمم ارے چپٹر عنوان دے ذکر و صفت تیمم دا تیمم صفت دا تیمم طریقہ اختلفا اہل العلم فی کیفیت التیمم فقال الطائفہ اہل علم دے باب کے مختلف دی چھ تیمم بسنگ کو دیولوی ڈل رائے دادا چھ یبلغ به الوجه والیدین الى الآباد مخبم ٹول را گیری او یدین الى الآباد تر طرح بولے دا یو مذہب دے دا چا مذہب دے ہا کذا قال الزہری دا زہری رائے دا زہری اجتہاد دے اغیر پارا روایت پیش کرے دے اغم دا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما روایت دے اور پہے کے الفاظ دا دی چیغی لاسونو بانے مسح کرے وا الال ابتین او الال مناکب اگو بولے دائی اور آئے پر ایک اسنادی کلام شتا ہے ذکر دا صحیحین و روایت چی پکم اعلیٰ پیمانہ باندی نو آغام را اعلیٰ پیمانہ باندی دا غیر صحیحین روایت نہیں دا خبرت تو ہے دا دیکھیں بے اسنادی کلام بھی ہے لیکن تا سماویل چی یو گزار د دوالو دا پاره یو او صرف کفین او مخ د صحیحین روایت کې دغه دا یو رائے دا یو مسلک دی وقالت طائفه یوی ډلې ویلي دي چې التیمم ضربتین تیمم دو گزار دی ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقین یو گزار د مخ د پاره دی او بل گزار د لاسونو د پاره دی خو ال المرفقین پر مرفقین پورې اشاره ایدا هذا قول ابن عمر والحسن والشعبي وسالم سیدنا ابن عمر حسن بصری شعبی سالم دارنگی جابر اور اس تو مالک لیث عبدالعزیز بن ابی سلمہ سفیان شافعی اصحاب الرائے احناف کوفے والا دا دویم مسلک دی دی یعنی شوافع احناف اور امام مالک اغیر رائے دارا چی گزارو نہ بدوئی یو گزار با دا مخ دا پا رہی اور یو گزار با دا لاسونو دا پا رہی چوان مرفقین پوری امام ابو حنیفہ در خدا اختلاف ہو کرتا ہو دا سر دشمن دے شافعی دا سوائے اگر ہم حدیث نہ اور دے داخلے دے اللہ بندی گیا دا علمی خبر ہی نہیں دا علمی انداز نہ دا خلق دلیل ذکر کی اور غیر اختلاف یا موافقت کی مصیبت دا ہے کہ امام ابو حنیفہ چلتے یوازی نا کافر جی اور کہ امام شافعی امام مالک و سری نبی اخلاق دی مالک چلا دی دا عناد دے زیادہ دے دا علمی شان نہ دے دا دویم مسلک دی دیرہ پارم دلائل اشترے ومن حجت بعض القائلین بهذا قال احادیث ثلاث کم خلق چ دا رائے دا چ دو گزار دی نو اغي درې دلائل پیش کړي یو حدیث د ابن عمر بیا دا حدیث پیش کړل دی دویم حدیث د ابو سمہ حدیث ته دا پیش کړل دی او دریم حدیث هغه هم د پیش کړل دی او دا دی دو اصلا درې روایتونه اگر چاہے کہ کمزور ہے اشتر کمزور ہے بگی اشتر ہے لیکن
روایتونه نشته دی باب کې. وقالت طائفه، دغه دوا اقوالو دریم قول لري چې التيمم ضربتين، ضربه للوجه وضربه لليدين الى الرسغين. گزارونه خود دي، خو یو ضربات د لاسونو د پر مخ د پر دا، او دویمه ضربات د لاسونو د پر دا، خو الى الرسغين تر مړوندونو پورې. دا د غړومبي سره مخالفت ته پیږي، ته گزاریه ہوگا، دلته گزارونه دي. خدا چا مسلک دی؟ هذا القول روي هذا القول عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. دې دا فکری خبره وایي، لیکن تمہارا آ رہا دی. وفيه قول رابع، ابن منذر وی امام چې دې کې سلورم قول لای چې ان التيمم ضربه واحده للوجه والكفين. تیمم چې کوم دی یو گزار دی، دا د مخ او د کفین لپاره، او دا قول د عطا دی، د مکحول دی، او د شعبی دی، فلان فلان. پرستو بیا دلایل موازنه کړي، دا بحث یې کړی دی. خدا ته ته وښیو چې په دې مسله کې امت کې د کله نه څومره اختلاف دی، کافي اختلاف دی په دې باب. اختلاف وجه سره سنن نسائی دا ورپسې چې کوم باب راځي چې باب التیمم للوجه والکفین، چونکہ دا پاس یو دے ذکر دلته کې دی. په دې کې حدیث پیش کړل دی، او حدیث دے پیش کی التیمم فی الحضر کی، حدیث نمبر 312. عمدہ کا حدیث دا کوم چې مونږ وایو، خدای په اخر کې راځي چې وصل ما شک لا يدري فيه الى المرفقين او الى الكفين. سلمہ چې کوم راوی دی هغه شک سره خبره کوي چې ما نه وسیر دی چې د تر مرفقینو پورې ویلو کتر کفینو پورې. نو دې کې د مرفقین ذکر راغی، کفین هو پکې نشته، خو د مرفقین ذکر په ضعیف حدیث کې شته. بیا د بل حدیث ورپسې 314 کې پیش کړي چې صحابه کرام مبارک سیدنا ابوبکر صدیق زمانہ کې تھی، بیا وی چې هغه تیمم کو ناغي پاغي باندې فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب ومن بطون ايديهم الى الابات. هغه خلکو خپل طرفونو پورې مسح وکړه، دا خلک سوکو صحابه کرام. دا باب التیمم فی السفر د اختلاف په بنیاد باندې پوښښ اوس چې دا مسله داسې وړاندې دا غونډه مونډه چې ته رکھے دیکھے نصوصوں کے دننا دیکھے اختلاف تھے. دا احناف اور رائے صدا دا احناف اور رائے اغا شان ورشاہ کشمیری رحمہ اللہ لگا مفصل لکھ دا دیتا دا انصاف کار ہوئی. دا حدیث دا کم چی منگوائی دلان دلی کری دی چی ولنا ما اخرجہ البغویو فی قصت ابی الجہیم. زمونږ د پر دلیل هغه روایت ته کوم چې امام بغوی رحمه الله مصابیح السنه او شرح السنه کې د ابو الجهیم قصه کې نقل کړل. ابو الجهیم وہی پرست دے صحیح بخاری کے حدیث راځي انه رد علی السلام، ال جدا انداز کې جدا انداز کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته سلام جواب کو بعد ما مسح بوجهه وذراعيه. دیکھیں ذراعین لفظ، دیکھیں لفظ ہے تو ذراعین، ذراع سے تو ہی سنگل مرفق نہ دے گا دے دینا لگ رہا برا شدا دیتا بیا ذراع ہوئے. دیکھیں تو ذراعین ذکر رہا دیوی چھ امام بغوی دا نقل کرے وحسنہو او دیتے حسن حدیث ویل ده چې لے چشانو استدریجن مرفق پکې داخل شو دا احناف دلیل ده. و دیوی چې ثم اطلعت علی اسنادی بعد زمان سو زمانه رو سو زده سند نواقف شو فوجدت فیه راویا ساقطا نما پدے کی یو راوی منت چې هغه ساقط الاعتبار ده، محدثین پاغه اعتماد نه کوي، هغه ابراهیم بن محمد ده. ذکر دا شاہ سے بوجھ دا روایت کمزور ہے.
دا حنفي نه دی یعنی خامخا د خپل مذهب نه چې کوم دی متعصب جوړ شي او خو ورځېږي یا تینه د غوږ نه راونیسه پوهې ته ورپسې هم جهنم ته لاړ شي. دا تعصب طریقه، دا منصف خلق دی. د بیا د بل حدیث پیش کړی دی، هغه حدیث د امام دارقطني دی. ما راغستی خو ما یې کتاب مې ورکړ. ولنا ایضا ما رواه الدارقطني، زموږ د پاره حدیث هغه دلیل دی کوم چې امام دارقطني ذکر کړی دی جابر نه رضی الله عنه، هغه نقل کی نبی صلی الله علیه وسلم نه. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې التیمم ضربة للوجه وضربة للذراعین الى المرفقین. یو گزار د شیشي د پاره دی، د مخ د پاره، او دویم گزار د ذراعین د پاره دی تر مرفقین پورې. دا خو روایت ته دلیل دی. خلک ته دغه ذکر کی د ګمن کتابونه وګورئ، ګمن پمن دا تر دې دی نقل کړي. ورپسې نه وایي شاه صاحب څه لیکلي دی، هغه وایي چې وخت لفا فی رفعه و وقفه. د دې روایت دا کوم چې موږ د امام دارقطني ذکر کوو دا مختلف فی روایت ته چې آیا دا موقوف دی او کدا مرفوع دی. مرفوع حدیث پتا د صحیحین معلوم شګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه چل کړو، هغه حدیث مرفوع دی. او دې حدیث دا مختلف فی دی. بیا وی قال الدارقطني والصواب انه موقوف. درست خبر دارا چې دا د سیدنا جابر خپل رائے دا، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د رفعت ټیک نه ده، درست نه ده، حدیث موقوف دی. اصول لا شو دا دی چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم خپل عمل موجود دی، حدیث مرفوع هغه ولې پرې خو دي شي هغه دې نشي پرې خو دي. زموږ خلک بس وایي چې تر دې پورې کوم نه دا پکې راغی. ته چې محدث نه تا ولا مثال نه ورکوي. دا خلک هغه کې ورکوي چې د مرفوع او موقوف مقابله نه، چې دواړه مرفوع نه تطبیق به دغه شان دی. ته یو مرفوع دی بل موقوف دی، ولته تطبیق صورت نه جوړیږي. تطبیق صورت هغه وخت کې جوړیږي چې دواړه حدیث مرفوع وي، دواړه د یوې پایي. دلته پایم د دواړو یو نه ده، یو د صحیحین حدیث دی او بل دارقطني روایت، او بل چې خپل دارقطني او درست دارا چې دا موقوف دی. نو د موقوف او د مرفوع روایت نس کې تطبیق ضرورت نشته. بیا د خپلم لیکي شاه صاحب چې والصواب انه موقوف. درست خبره دارا چې دا روایت موقوف دی، هم کمزور شي. البته د دوه روایتونو نور پیش کړي. یو روایت د شرح معانی الاثار ده، امام طحاوی روایت. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عزراء بن ثابت عن ابي الزبير عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ. دا حدیث پیش کړه. د جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی قال اتاه رجل فقال اصابتني جنابه. یہ ضمیر کے بارے سوچ کے جابر فرمائی اتاه رجل، اتاه رجل نہ مراد ہے شان ورشا کشمیری دینا مراد اخلی چې دینا مراد دے اصل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذی یقع فی الخاطر انه مرفوع ومن صوب وقفه انما حمله على ذلك يرجع الضمير الى جابر رضی اللہ عنہ وعندي مرجعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نشان ورشا وئی چې دې مرجع اصل کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم، لیکن د حدیث کم سیاق چره د الفاظو اې کې دې مطابقت نشته نه ابا گئی. حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر نشته، حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر نشته. خدا وئی چې فہد وئی چې مونږ ته ابو نعیم وی هغه مونږ ته عزرا بن ثابت وی هغه ابو زبیر نقل گئی. ابو زبیر وی چې جابر رضی اللہ عنہ قال جابر او فرمایل اتاه رجل فقال.
نو دې کې هغه وزن نشته دی لکه هغه دا نه وایي چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا ور اختلاف ځای پکې دغه شو. احناف د دې اتاه نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلي چې هغه یو سړی راغی او تپوس وکړو چې اصابتني جنابتن ما ته جنابت ورسید وانی تمکنت فی التراب او زه ورغړېدم په خاورو کې. هغه ورته وویل چې اصرت حمارا ته خر شوی وضربا بيده الى الارض او خپل لاس یې ځمکې له راوبغو فمسح وجهه نو خپل مخې په هغه باندې مسکو ثم ضرب بيديه الى الارض بیا ځمکه بیا وهلا په لاسونو باندې فمسح بيديه الى المرفقين نو بیا په لاسونو باندې مرفقین پورې مسو کړه او فرمایل هاکذا التیمم تیمم داسې. دا حدیث تاسو مختلفون فيه په دې لحاظ سره چې احناف د اتاه رجل فقال نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور خلق دې نه مراد سیدنا جابر اخلي. نو بیا موقوف دا د احناف د مذهب یو دلیل وو لیکن مسئلہ دا کشو بدلے دے کہ یو روایت پادش ولنا ما رواه البزار خدا احناف یو دلیل آگا دے کم چے مسند بزار کی لکل دے بزار جلد 4 صفحہ 221 کی حدیث لکل دے. اگا حدیث دارے چے حدثنا ابراہیم ابن حانے قال اخبرنا احمد بن خالد فلان فلان فائے کہ راضی چے عن ابن اسحاق عن الزہری عن عبید اللہ بن عبداللہ. روایت الفاظ بے شک داشت دے چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا شان خبرو شو فامرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربنا اخرى لليدين المرفقين. یعنی بالکل هغه طریقه دا کوم چې احناف وایي لیکن د اسناد لحاظ سره دا مسله ده چې د محمد بن اسحاق عن عنه ده بده محمد بن اسحاق عن عنه ده بده او د صحیحین نه بهر ده لہذا دینو هم استدلال درست نه ده. دغه دلائل دي د احناف دا دلائل لی پدې کې موږ څه کنځلې جاته ونه کړې خدای اسنادی حیثیت موږ واضح کو چې دې اسنادی حیثیت دار شاہ صاحب چې کوم دی هغه ډېر متقی دی لحاظ سره چې هغه دلیل پورا ذکر کړي د دوه باره کې خبره کړې ده چې د یو راوی دی ابراهیم بن محمد هغه ضعیف دی او دا بل روایت موقوف دی کوم چې درې هغه پیش کړو نه هغه باره کې هغه د خپل خیرات اظهار وکړو چې نور خلق دا مرفوع نه غني موقوف غني او دا سلورم باره کې سند ویلي سلورم باره کې سند ویلي البته د لیکلي دي چې ما په تلخیص کې ولیدل دا کم تلخیصي ستا مستخلص او تلخیص به کیسه شوی دا تلخیص نه مراد تلخیص الحبیر ده تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر ابن حجر اسقلانی کتاب ده سلور جلد کتاب ده اللہ پیسے در کی دلن زادان لواح لے اینا بغیر حدیث کار نے کی گیا مختصر کتاب دے اور جامع کتاب ناغا حافظ ابن حجر دیکھ حدیث تا حسن ویلی دی حدیث تا حسن ویلی دی ادرائے کے مغیتا حسن ویلی خو ادرائے تلخیص دے تحافظ زیلعی دی کتاب دا نصب الرائے دا اصل کې هغه ورته حسن ویل دا یو حدیث دا کوم چې مونږ اخر کې وې د مسند بازار د دې په نور طرق وی دا غیر د وجنه حدیث د حسن درجه ته رسیږي قابل عمل شي کنه قابل عمل شي نو که بیا هم نن یو سرپرا الیدی راشي هغه دا و چې د احناف تیمم پکې کم زره دا سړی څه ویلی شي ما سیوا ده نه جدا جاهل دی غریب د سویل نه دی نو ورته څه درک شته دا خدای خلق سره خبره شو کوم چې مونږه د باب کې ضروری غنلا خو اوس سوال لاره
چې حدیث د صحیحینو کې خبردار راځي چې انسان د خپل لاسونه او خپل مخ په تیمم کې دی پدې کو کی دا کافی. ابن حجر اسقلانی رحمه الله هغه داوی چې یستفاد من هذا اللفظ انما زاد على الكفين ليس بفرض. هر تطبیق راشي یو فرض مقدار دی تیمم، نو فرض مقدار دی چې انسان د کفین او مخ داو کی یو استحبابی درجه کې نه هغه کم چې راهنه هوږي یا شوافی ده مالکیان. او تطبیق په مذاهبو کې مراشي او تطبیق په احادیثو کې هم مراشي. محدثانه جواب لغله. بل باب دیکھ دی باب التیمم للوجه والکفین. ہمارا حدیث تے خیال تے کہ تے استدلال لاگو چې پوکې ورګي کې ونه ورګي او دلته وی تیمم د مخ او د کفین لپاره گزار یو دی استعمالی به دوړو لپاره. حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبہ قال اخبرني الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة عن ابيه قال عمار بهذا. حدیث عمار منتدا سے بیان کر. وضربا شعبة بيديه الارض. شعبہ تعبیر مشہور اگر خپل لاسونه زمکه لرو بغول ثم ادناهما من فيه ثم ادناهما بیا غوا نږدې کړل من فيه من بمانه اله خپل خپل تر نږدې کړل پوکې ورکو ثم مسح وجهه وكفيه. شعبہ مذهب څه شو؟ د شعبہ مذهب هم دا شو چې سړی با تیمم د پاره د دواړو لپاره یو درز را بغي او هغه وا کفین او مخ. ٹھیک خبره معلومه شو. او نظر وی چې اخبرنا شعبان الحكم قال سمعت زرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن ابزة قال حكم وقد سمعت من عبد الرحمن. لا اسناد دې صرف نور بګی څه نشته. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزة عن ابيه انه شهد عمر وقال عمار. دا حدیث ته کوم چې ما د صحیح مسلم نه پیش کړه است چې مونږه سریه کیو هغه ته اشاره وکړه چې عمر او عمار یو ځای. عمار هغه ته ویلو چې كنا فی سریه فاجنبنا. مونږ یو سریه کیو او دواړه جنوب شو او تا چې کوم ده منځونو کو او ما منځو کو فلان فلان. وقال تفل فيهما او په کې الفاظ دادي چې تفل فيهما رسول الله صلی الله علیه وسلم پای کې تفل کو یعنی پوکې دومره تیز ورکو چې ممکن وا چې پکې لاړې ورشي. ښکارا دا چې ممکن ده چې خور ډېر جاته لکه شریعت زما مخ خړول نه غواړي حکمی صفائی راوستل مطلب دی. دیکھو اس شی نشته بس هغه اجمالی روایت ته چې ما مفصل وي تاسو. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزة عن عبد الرحمن قال عمار لعمر. عمار عمر تویلو چې تمعغت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم. ورته صحیح ہے نو په روایتونو کې اثرت حمارا الفاظ نشته او سه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه قسم جمله شاید نه وي. خپل مرګور داري چې سپیشل وي او ته خرچ وي فلان فلان دا لري اکوړ لګي. دغه د صحیح روایت نه بلکې د سنن روایت کې نشته او د امام طحاوی روایت کې یعنی اثرت حمارا الفاظ کې دي د امام طحاوی روایت کې شته لیکن نه د سنن اربعه پر روایت کې شته او نه د صحیح نه پر روایت کې شته. دا هم دا روایت کمزوري کوي. قال عمار لعمر تمعغت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو يكفيك الوجه والكفان. اور به حدیث کې تاسو ویلو تاسو گزارې وکړو او فرمایل چې تعالی دا سے کافی وو او دلته ورته پخلی وای چې يكفيك الوجه والكفان
تعالی په کافی و تعالی پارا مخ او دواړه لچ دواړه لاسونه دواړه لچ معلومی کی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د خلی باندې خبره کړي بیا به یاغه ته پریکټیکل په دې وجه کو چې به پوښیږي نه یا بداغه ته بعید ښکاری چې دا څنګه قائم مقام کې دی شي د لامبلو نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخه ته پریکټیکل هي او اصول لای چې ګل الله رسول یو خبره وکړه او یو عمل هغه خو نو موږ خپل تقوا خپل اللهیت یو طرف ته کیدو فرض مقدار به موږ دغه وګړو تطبیق ودا سے وکړو او دا صحاح سنن کې چې کوم روایتونه راځي چې هغه تر ذراعین پورې تر دې پورې نو دغه روایتونه موږ سنت یا مستحبان حمل کو روایتونو کې هغه انکار او دیول نه بود او ختم شي حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقالوا عمار وساق الحديث محض د اسناد بدلون نور بګی څه نشته حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزع النبي قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض فمسح بها وجهه وكفيه لیکن تصریح کیغا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه ازمکه لرو بغول فمسح وجهه خپل مخې پای باندې مسکو وکفيه او خپل دواړه لاسونه دې کې هغه ترتیب بالکل بدل کړل دی کوم چې پاودس کړي او داس کې ترتیب دا جوال بسړې څه گئی لاس ورستو بیا مخ او دومره چې کله مونږ لاس تر دې پوری وینځو ناول مخ وینځو نو بیا ورستو راشي نو شاید دې کې ترتیب هم نه بدل او دومره چې مونږ غړم باندې لاس وینځل او دا یو شان دي ګرونو میاس کې دواره یو شان دي نه دي زه واس کې اقول قولي هذا دومره ګران زما حدیث کې نه دی